السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو امید لرم چې ټول به ښه وئ. تاسو ته یوه لویه خوشخبري در کوو. انشاءالله په 25 او 26 اکتوبر باندې به پاک آرمي کې برتي وي په 116 صدۍ کې. نو مخکې دې دپاره لسم شرط و. بیا مونږ د مونږ چې کوم ټیم دی د اپر کروم اهل سنت والجماعت بلدیاتو کوم نمایندګان دي، دې دپاره ما به ذات خود خپله هم ډېر جدوجهد کړی دی، ډېرې منډې تړې مو وکړې. کمانډنټ صاحب سره او جوسي صاحب راغلی و کوهاټ ډویژن، هغه سره مونږ بار بار ملاقاتونه وکړل. هغه ته مونږ دا مطالبه بار بار پیش کړه چې ګوره د مونږ د بډر چې کومې علاقې دي، خاص کر ترې منګل، اوزګړی، بوشهره، شلوزان تنګی، پیوړ تنګی، دا ډېرې زیاتې پاتې دي. نو مونږ ته په پاک آرمي کې د لسم سره سره اتم شرط کوي. نو الحمدلله د مونږ کومه مطالبه وه هغې باندې عمل وشو. اوس به اتم پاس وي. د اتم پاس چې څومره د مو بېروزګاره ځوانان دي هغه کولی شي چې پاک آرمي کې برتي شي. نو مونږ دې حوالې سره د کمانډنټ صاحب، د مو کروم ملیشا جناب تیمور صاحب انتهایی زیاته شکریه ادا کوو. ډېر زیات مشکور یو. مونږ سره الفاظ نشته چې مونږ کوم الفاظو کې د هغه شکریه ادا کړو چې هغه د مونږ علاقو دپاره ډېره خصوصي توجه ورکړه. ورسره مونږ د کوهاټ ډویژن، د مونږ کوهاټ ډویژن چې کوم جوسي صاحب دی د هغه هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو. ورسره د مو د اترې چې کوم وینګ دی او ورسره د مونږ ته د وینګ کرنیل صاحب هم ډېره شکریه ادا کوو چې دغه کار کې مونږ سره دوی پوره تعاون وکړو. او زه خلکو ته دا پیغام ورکوم، د ځوانانو ته دا پیغام ورکوم، د هغو والدینو ته دا پیغام ورکوم چې مهرباني وکړئ په 25 او 26 اکتوبر باندې تاسو خپل بچي برتي کوئ. نو د دې دپاره شرایط چې کوم دي، مطلب اتم پاس ورسره خپل اوریجنل شنختي ځوان سره راوړي. که بیا کومو ځوانانو شنختي نه وي نو هغه د بیا هغه راوړي، پرامبې ځوان سره راوړي. عمر 18 نه 23 سال پورې شرط دی. ورسره چې کوم اتم پاس کسان دي هغه به خپل سرټیفیکیټ د مونږ فړاچنار چې کوم ایجوکیشن افسر دی هغه نه به تصدیق کوي. نو دا ډېر ایزي پروسس دی. نو دغې موقع نه تاسې برفور پیدا واخلئ او د خپل بچي په دې کې برتي کوئ. چونکې د مونږ علاقې ډېرې زیاتې پاتې دي. اپر کروم چې کومې مونږ علاقې دي، اوزګړی، متا سنګر، بشره، شلوزان تنګی، پیوړ تنګی، ترې منګل، سرسرنګ او دا هغه علاقې پیوړ تنګی دا ډېرې زیاتې پاتې دي. نو مهرباني وکړئ دغې موقع نه پیدا واخلئ او خپل ځوانان دغه بچی ته زه دا خواست کوم او د دوی والدینو ته دا خواست کوم چې دغې موقع نه پیدا واخلئ او پاک آرمي کې برتي کوئ. یو خو به تاسو د وطن خدمت وکړئ، ورسره به د خپلې خاورې خدمت وکړئ، او یو قسم به د مونږ علاقې هم د ترقۍ په لارې روان شي او تاسو ته به د روزګار فایده میلاو شي. دې سره به خوشحالي